زمان ایمان او عقیدې ډېرو معززو حاضرینو او مسلمانانو زمونږ د اسلامي کال اولنۍ میاشت محرم الحرام ده. اسلامي کال 12 میاشتې او شروع د محرم د میاشتې نه کېږي. څلور پکې د عزت میاشتې دي. قرآن کریم کې خدای وایي منها اربعة حرم، په دې 12 میاشتو کې څلور د عزت میاشتې. عربو کې د جاهلیت زمانه کې هم او د اسلام په زمانه کې هم په دې څلورو کې به جنګ ناروا و. د پلار قاتل به او د څلورو میاشتو کې به ګیر کسه به ورته نه ویلې، ځکه دا د عزت میاشت دي. یوه ذوالقعده ده او یوه ذوالحجه ده، د لوی اختر میاشت، او بله محرم میاشت. دا درې میاشتې پرله پسې دي یو د بل پسې. او څلورمه د عزت میاشت د رجب میاشت. زمونږ د اسلامي کال تاریخ دا د محرم د میاشتې نه شروع کېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو، د اسلام دایره او د مسلمانانو د حکومت دایره ډیره وسیع شو، لرې شو. عمر رضی الله تعالی عنہ تبا د لرې ځایونو نه بادشاهانو خطونه رالېږل او په هغې کې به تاریخونه وو، او بادشاهانو به هغه خط مانه چې کوم کې به تاریخ لیکل شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه را جمع کړل چې موږ لم یو تاریخ پکار دی، او مسلمانم یو ځان له قوم دی، یو ځان له تشخص ورته پکار دی. عبادات به هم د نور قومونو نه جدای، عادات به هم د نور قومونو نه جدای. نو زمون تاریخ بم د نور قومونو د تاریخونو په شان نه یو جدا وي. تاریخ جوړو خو شروع د کم وخت نه و. بعض صحابه مشوره ورکړه چې تاریخ د اهم واقعې نه شروع کی، او په اسلام کې اهم واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش دی. د نبی علیہ السلام د پیدائش نه به تاریخ شروع، ځکه انسانیت ته د کفر او د شرک د تیارو نه نجات ملو شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نه داسې نه کوو. ولې؟ ځکه د عیسایانو سره بیا زمونږ مشابهت راځي. هغوی تاریخ د عیسی علیہ السلام په پیدائش بنا کړی دی، او مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدائش تاریخ بنا کولو. زمونږ او د هغوی فرق څه شو؟ یو صحابي ورته وایي داسې به وکړو، اهم واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات، تاریخ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نشو. رسول الله صلی الله علیه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نه داسې نه کوو. ولې؟ ځکه به د کال په اوله ورځ به بیا خلک ماتمونه کوي، غمونه به کوي چې په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. او اسلام خو د غم او د ماتم دین نه دی. سړی مړ شي 3 ورځې به خوش خفګان کې، 3 ورځې نه وروسته به عادي ژوند کې، بس خلک به سمړه کېږي او څه به پیدا کېږي. دنیا ده، څه به ځي او څه به راځي. نو 3 ورځې به غم کې، د 3 ورځې نه وروسته بیا د غم سلسله ختمه ده. بعضو صحابه دا رایه پیش کړه چې په اسلام کې اهم واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت دی، د مکې مکرمې نه مدینه منورې. ځکه په دې هجرت
د اسلام تشخص برقرار شوه او اسلام ته وجود ملاو شوه او مسلمانانو ته دارالخلافه ملاو شوه دا او مسلمانانو ته طاقت ملاو شوه. بس په همدې فیصله وشو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه زمونږ تاریخ شروع او هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم میاشت کې شروع شو. محرم میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته د هجرت حکم کړو او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ربیع الاول په میاشت کې هجرت وکړو. په دې محرم په میاشت کې دا لسم ورځ د دې ته عاشورا وایي. عاشورا د عشرتن نه د عربی کې لسو ته وایي، عشره لسو ته وایي. دې ته عاشورا د دوه وجو نه وایي. یو خدا چې د میاشتې لسم ورځ ده او دویمه د دې وجې نه چې لسو پیغمبرانو باندې خدای په دې تاریخ خصوصي مهرباني کړې ده، خصوصي انعام یې وکړی. د آدم علیه السلام توبه د عاشورې په لسمه ورځ خدای قبول کړې. د نوح علیه السلام کشته په جودي غر باندې ودرېده او د طوفان نه خدای دی او د ده منونکي بچ کړه. دا د عاشورې لسمه ورځ، د محرم لسمه وه، د عاشورې ورځ. موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله وه او ساحرانو ایمان راوړو. دا د محرم لسمه وه. بیا فرعون خدای تباه که، موسی علیه السلام ته خدای نجات ورکړ. دشمن په اوبو کې لاوي شو او غرق شو. دا د محرم لسمه وه. غرض دا دی چې لسو پیغمبرانو باندې خدای انعامات کړي دي، نو ځکه ورته عاشورا وایي. زمان خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې چې کله مدینه منوره ته لاړ، د مدینه په چار چاپیره کې یهودیان اوسېدل او د یهودیانو دوه غټې او یوه وړه دا درې مشهورې قبیلې اوسېدې او د مدینه منورې په بره حصه کې عوالی ورته وایي. او د یهودیانو دعوه چې زمونږ نه بغیر په نورو قومونو کې پیغمبران خدای نه رالیږي، دا یې دعوه او دوی ته به ویل اهل کتاب. ځانونه به د اهل کتابو پوهه خلک ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته لاړ، د یهودیانو یوه ډله ملاقات ته راغله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به د کافرو سره ملاقاتونه کول، ځکه دا خو څه بده خبره نه ده. نو ملاقات وشو، خبرې اترې خلاصې شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل دوی ته د خوراک بندوبست وکړئ، ځکه میلمه ته به د خوراک بندوبست کې. هغوی ورته نه موږ خوراک نه کوو ځکه زموږ روجې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په کومه خوشحالۍ کې تاسو روجې نیولې؟ وایي دا عاشورې ورځ ده د محرم لسمه او په دې ورځ زمان په پیغمبر حضرت موسی علیه السلام باندې خدای خصوصي انعام کړی. د هغه دشمن خدای تباه کړی دی فرعون او د قوم ته خدای بچ کړی. نو موږ د دې انعام په شکریه کې روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نحن احق بموسی منکم، موږ خو د موسی علیه السلام په نزدېکت کې تاسو نه ډېر حقدار یو. یعنی موسی علیه السلام باندې خدای انعام کړی دی او د هغې په خوشحالۍ کې تاسو روژه نیسئ. په
د موسی علیہ السلام په انعام او تاسو نه مونږ ډېر حقدار یو چې مونږ روزه ونیسو ځکه تاسو نه هغه مونږ له ډېر نږدې دی اگر چې تاسو یې دعوه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته حکم وکړ چې آینده کې به د محرم د 10مې روزه نیسئ. د رمضان شریف نم د فرضیت نه مخکې د عاشورې روزه په امت فرض وه. بیا چې کله د رمضان شریف روزه فرض شوې نو د محرم د 10مې د عاشورې روزه فرضیت ختم شو، استحباب او سنتیت پاتې شو. اوس سنت طریقه ده، فرض نه ده چې څوک یې ونیسي. د نبی علیہ السلام او صحابه مدانی ولې آخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کاینده کال کې زوم نو دو روزي بنیسو، نه هم بمور سره نیسو یا به ور سره یو لسمه نیسو ځکه چې يهوديانو سره مشابهت را نشي. هغه هم د عاشورې لسمه نیسي او مونږ یې نیسو چې زمونږ په عبادت کې د هغوی سره فاصله راشي او فرق راشي ځکه مسلمان په د غیر قوم سره نه په عبادت کې مشابهت کوي او نه په عادت کې کوي. هر څه به د مسلمان جدای دا یو ځان له قوم دی، یو ځان له ملت دی. آینده کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. زمون دین کې اوس د محرم د 10مې روزه او سره یو لسمه یا نهمه دا سنت طریقه ده. چاودی ولا نو ډېر ثواب ده او کوي نه نیول نو څه خبره نشته. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین روزه د رمضان شریف د روزو نه وروسته د محرم روزه او بهترین منځ د فرض مانځه د وروسته د شپې منځ د تهجد مانځه کې غوړه منځ په نفلو کې تهجد منځ دی او په نفلي روزو کې بهترین روزه د محرم د میاشتې د عاشورې روزه دا بهترین. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 80 کال وروسته د هجرت نه 80 یا 80 کال د هجرت په همدې ورځ قدرتي طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خاندان د کسانو نه غنو کسانو نه په همدې ورځ شهید نو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت نوران د محرم میاشت ته عزت او عظمت حاصل. الله جل شانه دې میاشت ته ډېر عزت ورکړي. د محرم میاشت زمونږ د کال ابتدا ته دینا دا او په دې کې چې کوم دی دا بهترین ورځې دي چې څوک پکې روزه نیسي. خدای یوه خبره ته خیال کول پکار دي چې میاشتو کې سپېرې میاشتې نه او په ورځو کې داسې ورځې نه چې هغې کې نحوست او سپېرتوب سپېرتوب او نحوست زمونږ او ستاسې عملونو کې دی. که عمل مخو نو نحوست او سپېرتوب نشته، نیکبختي او خوش نصیبي ده. او که اعمال خرابو چې هر ورځ دا زمونږ دپاره د نحوست او د سپېرتوب واسطه دا یاد ساتئ. اکثره خلک د هغوی د عقیده او نظریه چې د محرم په میاشت کې واده کول یا خوشحالي کول دا سپېرتوب دی او نحوست، دا غلطه عقیده. په دې میاشت کې خو خدای په پیغمبرانو احسانات کړي دي نو خوشحالیانې پکې پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اولې بیبي خدیجه رضی الله عنها سره نکاح کړی د پردې میاشت کې کړی د محرم په میاشت. دا خو د خوشحالۍ نه ډکه میاشت ده. دا وروسته واقعه پېښه شوه ډېره د نبي علیه السلام د زمانې نه وروسته. نو داسې به کومه میاشت دي تاسو وښایئ دا مخکې ذوالحجې میاشت د دې په 18 تاریخ باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو. نو عثمان څومره لوی سړی و، دنیا کې ورته د جنت زیری ملو شوی و
او څومره ظلم ورسره شوی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د کور نه وته مقابله ته د یزید مقابله ته وته، او چې مقابله کې نو یا بل سره وجنه او یا بتا وجنه، یا به شهید کېږي او یا به غازی کېږي، نو دا په پکشته کړه. او امام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا په کور باندې باغیان او به باندې کړه دا کوی چې د کم کوی اخیسته، او هغه جمعه چې د جوړ کړه او مسجد نبوي هغه جمعه کې منځله نه پرې خوته. هغه قرآن تلاوت کاو، خزه د چاپیر ناس دي خپل بیبيان او لوریان او باغیان په ورغلو مبارک گاو د ګیره وا او د دې ګیره نه راونیو او تر باندې زخمی کا او شهید کا، او د قران کریم په آیاتونو باندې وینا توي شو. دومره ظلم سره نبی هغه مونږ وایي د ذوالحجې میاشت کې مو حادث پیره ده، ځکه حضرت عثمان پکې شهید شوی، ځکه حضرت عثمان خو ډېر لوی شخصیت و. نو په ورځو کې او په میاشتو کې نحوست او سپېرتوب نشته. اول بدعت دا خلک کوي اکثره چې په دې میاشت کې او د دې عاشورې په لسمه په قبرونو اوبه اچوي، وایي امامان تکې تللي دي. نو دا ستا اوبه امامانو له رسېږي چې د پلار په قبر دې واچوم. نو دا ټول خرافات او بدعات دي. د دې څیزونو نه باید موږ ځان وساتو او دا خبرې باید موږ لرې کړو. بس د محرم ډېره معززه میاشت ده، پیغمبرانو باندې خدای خصوصي انعامات کړي. زمونږ د اسلامي کال ابتدا د دې نه ده، او دې میاشت کې دا دوه ورځې د سبا او د بله ورځ یا نن او سبا، نن نهم او سبا لسم، او که نن چا نه نیولي سبا او بله ورځ دا دوه روژې څوک ونیسي نو ډېره لویه د ثواب خبره ده، سنت ده. چاته خدای طاقت او وس ورکړي د روژې ونیسي، په دقه پکې موږ ته راغلي، نور څیزونه پکې نشته. الله تعالی دې زمونږ د ستاسو ټول اوقات د عبادت او د خیرونو نه ډک کړي. درود شریف وایو. اللهم صل